علیکم عزتمن زموږ نننۍ معلومات د راحت خواجه سارا په باره کې ده چې د نن نه یوه میاشت یوه نیمه مخکې د ګلپاڼ خواجه سارا سره په ډزو کې لګېدلی و. د هغه نن سبا په کم حالات کې دی چې د هغه جسم باندې کومه بیماري لګېدلې ده. عزتمنو که تاسو غواړئ چې پوه شئ نو زموږ دا ویډیو دلته تر اخره پورې وګورئ، تاسو ته به پوره معلومات در ورسېږي. د دوی معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ من دسه زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې یو سره د ټلۍ نښان ووهئ چې ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ووایي. عزتمنو خواجه صاحب ته په معاشره کې خلک ډېر سپک ګوري. د الله تعالی بندګانو کې دا څوک حسابوي نو دوی چې کله د خپلې دیرې نه لاندې راکوشي نو ښه یو سړی ورته نیغ نیغ ګوري چې دا کومه نمونه مخلوقات دي او په دې معاشره کې د دوی خلکو څه عزت نشته. خو چې وی ګوري نو دغه خلک دي بیا یې ودونو ته بوځي او د دوی په خولو او په زړونو باندې خنداګانې راولي، یعنې په دوی په خوله باندې خنداګانې راولي او زړه ولا خوشحاله وي. منو باید چې موږ همداسې مخلوقاتو پسې نه وخاندو او نه ورپسې یعنې سپک وګورو، ځکه چې دا الله تعالی پیدا کړي دي د هغه مخلوقات دي. په دغه حالات کې د الله تعالی نه ډېر شکر ادا کوي او ما ته په دې حالات کې د الله تعالی نه ډېر شکر ادا کوو، ځکه عزتمنو دوی وایي که موږ نن داسې پیدا شو که د دې نه یعنې ځناور پیدا کړ بیا به یعنې څه کولی په هغې کې څه نه شو کولی. سارا وایي چې په هسپتال کې دغه شانته پروت یم خو دا معاشره موږ ته ډېر سپک ګوري چې کوم نو ډاکټر زموږ علاج لراسي نو موږ ته هغه شانتې پیښې کوي. ته په جواب کې وایي چې یعنې نه به ګډېدی او نه بدلی د سره یعنې دا حالات په څه چا نه کوو. عزتمنو خواجه چاحت خواجه سارا ډېر زیاته سخته خفه شوه او د خلکو نه ډېره غټه ګیله وکړله چې یعنې موږ ته ښایي یو سړی ډېر سپک ګوري، اخر موږ څه داسې غټه ګناه کړې ده. نوایه دا د الله تعالی بندګان دي چې موږ او تاسو داسې خلکو پسې نه وخاندو او نه ورپسې سپکې تورې خبرې وکړو. الله تعالی دې دوی باندې خپل رحم وکړي. نو زموږ نننۍ معلومات د دې پورې د نوي معلومات دپاره زموږ همدا چینل ته سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.